شروع کوم په نامه د الله چې رحمان او رحیم دی. ګرانو قدرمنو، نن موږ په بخشالي کې موجود یو، چېرته چې موږ سره یو ملګری موجود دی آصف صفدر صاحب. د هغه سره چې کومه سانحه راغلې، کوم زیاتې شوې دي، هغه موږ تاسو مخې ته راولو. هغه به تاسو ته په خپله باندې کیسه وکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صفدر بھائی، دا تاسو ته چې کومه سانحه مخې ته راغلې، دا کیسه تاسو موږ ته بیان کړئ. دا څنګه چلو؟ سر جی 31/10/2018 باندې زه مردان ته روان وم. سهار 10 بجې وې چې چمډیري سټاپ کې سلامت سای زه ودرولم. مانې د موټر سایکل د کاغذات وغیره تپوس وکړو، ما هر څه ورکړو. د هغې باوجود هغه زه ووالم، ویټه کولم او په پولیس موبایل کې کېنولم او اغوا یې کړم. کاغذونه تاسو سره برابر وو؟ کاغذونه برابر وو جي. ګاډي خو د غلا نه؟ نه جي، نه کاغذونه 0301 موټر سایکل اوس هم ما سره دي، کاغذات ما سره اوس هم د ریجیب کې دي، اوس هم زه استعمالوم. ټیک ټاک ته کله چې دي زه اغوا کړم، یو نامعلومه ځای ته یې بوتلم. په 2 تاریخ 1 او 2 باندې دي ما باندې تشدد کو، مختلف طریقو سره دي زه ټارچر کړم، الټۍ او ویزان کړی وم، ویې وهلم، ویې ټکولم او مور غیرانه جوړ کړی وه. دا وهلو ټکلو نه بعد په 2 تاریخ باندې مازدیګر ماښام ټایم محسن فواد خان ایس ایچ او راغی او آصف ایس ایچ او ته یې وویل چې دا ته څه کوې، دا هلک تا بېګناه راګیر کړی دی. دی په پراسیکیوشن کې ډي پي پي آفس کې کمپیوټر اپریټر پاتې دی، د پولیس خدمت کړی دی، پرېږده چې ځي. بیا دې سره بله لار نه وه. دی بیا زه د شپې 11 بجې جبر پولیس سټیشن ته په حواله کړم. په ما یې انټرس کیسز واچولو، چوره کې مې راباندې انټرس کیسز واچو. بیا په 16/11/2018 چې کله زه جیل نه ریلیز شوم، ما په سوشل میډیا فیسبوک آی ډي پروفایل نیم آصف صفدر باندې یو ویډیو وایرل کړه چې هغې کې ما باقاعده په قرآن پاک لاس کېښود. نو په دې خبره زه په دې قرآن پاک باندې لاس ږدم. دا قرآن پاک ما د دې دپاره راغښتلی چې زه خپلو افسرانو ته او خپلو ملګرو ته او خپلو خپلوانو ټولو ته د دې ویډیو په ذریعه باندې ووایم چې زما د دا قرآن پاک ووایي چې نه د زاید ملګری یم، نه د عدنان ملګری یم، نه مې ورسره چېرته دوکان مات کړی دی، نه مې ورسره چېرته سلاکاري کړې ده. خو سلامت خان را سره ذاتیات وکړو، دقسې یې ګنده کړمه. د شپې په 11 بجې یې بیا د جبر تاڼې ته بوتلم. هلته چې کله ورسېدم په موقع محمد علي خان انویسټیګیشن افسر ناستو په کوارټر کې، د ایسیچو په کوارټر کې، او سلامت خان ناستو، آصف ناستو، او د محمد فاضل خان انسپکټر ایسیچو تاڼه جبر هغه ناستو. نو هلته کې بیا آصف خان وی چې دې سکنچه کې ویې وهئ، ویې ټکئ، تا دلته کې په جبر کې داسې کار کړی دی چې تا هغې ګاډي اخیستې، تا سلاکاري کړې. نو په دې خبره زه بیا په دې قرآن پاک باندې ما لاس یقې دی او زه دا خبره کوم چې نه مې چېرته د جبر په علاقه کې سلاکاري کړې، چا سره مې غلا کړې، نه مې چېرته په خپله علاقه کړې. په دې قرآن پاک باندې دا لاس دم چې ما په خپله ټول ژوند کې چېرته د چا دوکان نه دی مات کړی، چېرته مې چا سره سلاکاري د غلا نه ده کړې، هېڅ قسمه غلا ما نه ده کړې. دی سلامت خان زه ګنده کړم. زما چې کوم عزت و هغه سلامت خان، آصف خان ایسیچو او سري ډریور هغه تاسو زما نه واغشتو. زما هېڅ قسمه اوس عزت پاتې نه شو، د سترګو د لګېدو پاتې نه شوم. زه خپلو افسرانو ته اپیل کوم او د آینده دور دا آصف خان او سلامت خان ما ته دمکې راکړي دي چې تا به مونږ ګنده کوو، بار بار به یې ګنده کوو، بار بار به یې ګنده کوو. زه د خپلو افسرانو نه دا اپیل کوم چې زما افسران دي زما تپوس وکړي د سریر نه، د آصف ایسیچو علاقه تاڼه چوره، سلامت خان ایسائی علاقه تاڼه چوره، چې د دې نه دا تپوس وکړي چې تاسو ولې دا ذاتیات کړي. او ما وویل چې زه بېګناه یم. په هغې کې بیا سجاد خان ډي پي او نوټس واغشتو چې زه په دې باندې ذاتي نوټس اخلم. بیا ایسه مو نه شو، بیا ما بایسه ایکسټینډ کړه، بایسه اختشام الحق دانشمند صاحب کنفرم کړه او وی وی چې په دې د اف آی آر وشي. اف آی آر د دې درې واړو آصف ایس ایچ او سابقه تاڼه چوره، سلامت ایسائی سابقه تاڼه چوره، سري ډریور دی باندې اف آی آر وشو. د اف آی آر نه پس ما ډي آی جي صاحب ته او خپل ټولو ادارو ته لیټر وکړو چې په دې کې سیکشن اف لا غلط دي، هغه راته صحیح کې او ډپارټمنټل انکوایري وکړي، دې ته سزا ورکړي او زما فایل کرایم برانچ ته ورکړي. په پولیس زما اعتماد نشته. نو اوسه پورې تا حال هېڅ هم نه دي شوي. نه زه خپل ډي آی جي صاحب، آی جي صاحب، هم سیکرټري، چیف سیکرټري، گورنر، پرایم منسټر، چیف جسټس صاحب ټولو ته اپیل کوم چې ډپارټمنټل انکوایري دې وشي، دې ته سزا ورکړي شي. زما فایل د کرایم برانچ پېښور ته آصف بھائی، زه دلته کې دا یو خبره کوم، دا تاسو ته چې دونه غټه سانحه راغله، دا تاسو سره دونه زیاتې وشو، د دې ټولې ډرامې شاته څه تاسو څه محسوسه کړه؟ د دې شاته ټول مین کردار چې کوم دی د سلامت ایسائی
ایسای دی هغه ما سره ذاتی رنجش وکړو دغه یو رشته دارو چې هغه ما ته بالکل کلیر کټ یو هفته مخکې دا اطلاع راکړې وه چې تا به مونږه ګیرو په موټر سایکل باندې به تا مونږ ګیرو ما وې دی به ما ولیدې او ما ذاتي داسې یو ډرامه یو کیلو کې حالانکې زه په پروسیکیوشن ډپارټمنټ کې پاتې یم شکر الحمدلله زما پولیس فورس کې پروسیکیوشن کې یو خپل عزت و هغه عزت دی زما نه واغشته زه هغه عزت زما دی تار کو زما د ټولې ډرامې د ټولې وجه چې کم دی سلامت ایسا یو خو دې ځای کې به زه ډاکټر صاحب دې ټایم کې به زه چې کم دی نو آصف ایس ایچ او ته دا ګناه وکړم چې ته ایس ایچ او کله چې سلامت ایسا زه ایس ایچ او ته ګنده کړم ایس ایچ او ډي سي پي ته ګنده کړم نو په دې دغه باندې ګنده کړم او بیا جیل ته ولېږلم دي چې کله تاسو جبرتانی ته حواله کړی نو تاسو هغې نه پس بیا تاسو ته رسو شو جبرتانی ته چې په حواله کړم هغې یو انټرس کیس کې چې کم دی جیل ته ولېږلم او بیا بل یو انټرس کیس کې چوري والا رابار کړم بله مین خبره کوم جی د شریعت مطابق ما قرآن پاک کړی دی او د قانون مطابق زه چې کومه خبره کوم په 2 تاریخ 2/11/2018 مازدیګر ماښام ټایم کې محسن فواد خان دوبیډي چوکۍ ته راغلی دی د شپې 11 بجې چې کله زه جبر ته په حواله کړی ما سلامت ایسایو سریرو او فاضل خان انسپکټر ایس ایچ او آصف ایس ایچ او کوچر زما په خبرو کې چاته کمې محکمې ته یا ادارې ته څه غلط ښکاري بالکل زما لوکیشن یې ټریس کی د دې لوکیشن یې ټریس کی کوم محسن فواد خان په 2/11/2018 دوبیډي چوکۍ ته نه راغلی او دی آصف ایس ایچ او ته دا خبره نه کړې او فاضل خان او آصف ایس ایچ او سلامت او سریر کوچر دی په جبر کې نو حالانکه د دې ډیوټي په چوره کې و دی په 2 تاریخ د شپې 11 بجې زه جبر ته په حواله کولم د دوبیډي دغه ټایم تاڼهدار وم نو زه یې ورکړم بالکل لوکیشن یې ټریس شي کو چې زه ټیک ویم نو ماله د انصاف میلو شي کو زه غلط ویم ماله بالکل سزا راکړي تاسو وایئ چې مونږ باندې دوی انټریسز کیسونه واچولو نو دا تاسو څنګه ثابت کړه چې آیا دا انټریس کیسونو 2 نمبر کیسونو جی دا زه د دې د وجوې مجید کله چې دې زه ټارچر کم د ټارچر په دوران کې دی ما ته دا خبره وکړه چې ته ومنه زه خو اغواشي وم زما په کور کې چاته پته نه و زما د ګمشدګۍ په تاڼه چوره کې د روزنامچې راپورټ شوی دی باقاعده هغه مدد مرسه زما والد صاحب تصویر وباسلی دی چې هغې باندې تصویر او ډیټ بالکل لګېدلی دی دا کنفرم ده زما د اغوار تاسو خو جیل تیر کړه جیل ما تیر کړه جی خو زه دا خبره کوم زه د روزنامچې مطابق زه دا خبره کوم چې دی کله زمانه ویډیو وکړه نو دی زه د ټارچر دوران کې ویډیو وکړه هغه ویډیو دی مالکانو ته وښوله چې راشه دا ستا غل دی ده خو منلې ده په ویډیو کې نو حالانکې ما ویډیو کې ځکه منلی چې ما مرګ ولیدو زه الټا ویزان وم 2 پیرې بېهوشه شوی وم جم یو په ما باندې چې کوم دی نو د شپې به پیپ پې راته ونیسو او د ټول بیلون خوش کړم شپه بیا را باندې تېر کړه الټا ویزان کړم مور یې رانه جوړ کړو مرګ ما ولیدو نو د هغه مرګ د وجې دی چې زمانه کومه ویډیو کوله یو ویډیو دی زمانه 17-18 پیرې کړې وه چې دا ویډیو دی مالکانو له خوله چې دا ستا غل دی راشه اف آی آر پې وکړه نو د هغې ویډیو د وجې هغې مالکانو په ما باندې اف آی آر وکړو نو دا انټریس کیسز په ما باندې دا کیسونه د مخکې نه شو خو دې کیسونو ته په دې ویډیو په ذریعه زه جوړ کړم او په ما باندې هغه مدعیانو دغه وکړو اف آی آر او جی 164 را باندې وکړو او جی اوس تاسو حکومت نه څه غوښته کوئ حکومت نه زه دا اپیل کوم درخواست کوم ډېر یو ښه ګورنمنټ دی او چې کوم طرف ته ورم ویښه کېږي نو زه به دا ووایم چې کې پی سټیزن پورټل کې ما 14 کمپلینټ کړي دي چې یو نن سبا ډي ایچ انکوایري پېښور ته پروت دی ډي آر پی او مردان ته انکوایري پروت دی او هغه رس چې کوم دی نو ایس پی انویسټیګیشن ګلنواز خان زه غوښتې وم چې انویسټیګیشن 400 ایس پی انویسټیګیشن نو شهره ایس پی انویسټیګیشن مردانو چې په دې بورډ کېناستو ستا فایل به کرایم برانچ ته مارک شي ستا سیکشن اف لا به هم ټیک شي او ډپارټمنټل انکوایري به وشي دې ته به سزا میلو شي نو زه د آل ګورنمنټ نه دا اپیل کوم ریکویسټ کوم خاص کر پرایم منسټر صاحب نه چیف جسټس اف پاکستان نه او خاص کر شهریار افریدي نه چې ماله انصاف راکړي دې ته سزا ورکړي چې آینده یو سړی داسې د خپلې وردۍ نه غلطه فایده نه اوچتوي ډېره مننه والسلام مهرباني جی